یو ډېر غټ ایشو چې دی نو هغه د ډرګز دی، د نارکوټکس دی، او په هغې کې بیا چې کوم یو مین شی دی نو هغه دی آیس. که تاسو وګورئ په دې تېر تقریبا 9 کالو کې 8 کالو کې 2017 نه د دې استعمال زیات شوی دی. په دې لږ وخت کې په زرګونو خلک بلکې فیملیز د دې نه افیکټ شو. نوجوانان هم دي، په هغې کې مشران هم دي، په هغې کې سټوډنټس هم دي، او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې په دې کې فیمیلز هم دي او ماشومان هم دي. د کیپټل سټي پولیس افیسر میار سعید مطابق بیګا چې کوم اپریشنز شوي دي په هغې کې 12 انکاونټرز شوي دي. په 12 انکاونټرز کې 6 کسان چې دي دا مړه شوي دي او 8 چې دی زخمي نیولې شوي دي. دې کې مین ډرګ ډیلرز دي او ورسره هغه سنیچرز دي او سټریټ کریمینلز دي چې کوم په دې روژه کې ډېر زیات شي، او خاص کر د ماښام ټایم کې او چې کوم خلک بهر روزي هغې نه موبایل سنیچ کوي او نور کیش کې سنیچ کوي. 95 کیسز رجسټر شوي دي دا د ډرګ ډیلرز خلاف او د آیس والا خلاف. دا یو ډېر غټ تعداد دی. په دې کې چې کوم ارسټ شوي دي نو هغه دي 15,400 او یو کم 50. تاسو به د دې تعداد نه اندازه کړئ چې څومره ارسټ شوي دي او څومره خلک چې د دې خلاف کیسز شوي دي. لکه دا یو څومره غټه ایشو راپېښه ده دې ښار ته. په دې کې زمونږ د پولیس نه علاوه چې کوم نورې ادارې دي، په ایکسایز اینډ نارکوټکس کنټرول ډپارټمنټ دی، ANF دی، او چې څومره هم ډپارټمنټس دي دې ټولو له خپل سنسیر ایفرټس پکار دي، کمیټډ ایفرټس پکار دي. ادروایز دا ایشو داسې په اسانه نه حل کېږي. د ټول عرصه کې د معاشرې یو ډېره غټه ذمهواري ده، خاص کر د پیرنټس چې دوی په خپل بچو باندې نظر ساتي، په خپل کشرانو باندې نظر ساتي. په هاسټلز کې چې کوم ټیچرز دي، وارډنز دي، هغې په خپل کسانو باندې نظر ساتي. یونیورسټیز کې، کالجز کې پارټیز چې کوم ډېر زیات روان دي په دې ښار کې، په دې مختلف ښارونو کې. او چې کوم رپورټس دي په هغې کې دا ډرګز ډېر استعمالیږي. ایکسټیسي پلس چې کوم دي دلته کې لوکل ژبه کې ورته HTC وایي، هغه ډېر استعمالیږي. دا ټول چې دي لکه دا د آیس یو شکل دی، یو فارم دی. د معاشرې رول، د ادارو رول، د ادارو چې دی لکه هغې ایفرټس ایکشنز دا ډېر ضروري دي. ادروایز دا به یو ډېره غټه خطره په دې راتلونکي وخت کې جوړه شي. آیس چې دی د انسان د جسم مختلف آرګنز چې دی دا ډیمیج کوي. چې کوم ایکسپرټس خبره کوي هغه وایي چې دا 12,000 یونټس ډوپامین ټریګر کوي چې هغه د باډي چې کوم د ریګولر جنریشن دی او ډوپامین ټریګر کیږي د هغې نه 600% زیات. چې کله باډي زور کوي د دې مختلف آرګنز ډیمیج کیږي، مختلف نقصانات کیږي. دا نقصان په هغه وخت کې نه کیږي، خو دا تاسو ته پته لګي کال پس، 2 کاله پس، 15 کاله پس. میموري ایشو جوړیږي، نظر ایشو جوړیږي، او نور چې کوم دغه دي دننه آرګنز دي هغه ټول پکې افیکټ کیږي. KP ته خو ډېر سیریس ایشوز راپېښ دي، خو یو ډېر غټ ایشو چې دی نو هغه د ډرګز دی، د نارکوټکس دی، او په هغې کې بیا چې کوم یو مین شی دی نو هغه دی آیس. که تاسو وګورئ په دې تېر تقریبا 9 کالو کې 8 کالو کې 2017 نه د دې استعمال زیات شوی دی. نو که تاسو وګورئ په دې لږ وخت کې په زرګونو خلک بلکې فیملیز د دې نه افیکټ شو. چې کوم خلک د دې نه افیکټ دي په هغې کې نوجوانان هم دي، په هغې کې مشران هم دي، په هغې کې سټوډنټس هم دي، او د ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې په دې کې فیمیلز هم دي او ماشومان هم دي. حکومت ډېر کوششونه کړي دي د دې خلاف، اکټیویټیز هم کړي دي، ایکشنز هم کړي دي. خو که تاسو وګورئ دا چې کوم دا ایشو ده، دا چې کومه مسله ده دا زیاتېږي، کمیږي نه. بیګا هم څه اپریشنز شوي دي. پېښور پولیس ډېر میسیو اپریشن شروع کړی دی د ډرګز خلاف او د ډرګ ډیلرز خلاف. د کیپټل سټي پولیس افیسر میار سعید مطابق بیګا چې کوم اپریشنز شوي دي په هغې کې 12 انکاونټرز شوي دي.
په 12 انکاونټرز کې شپږ کسان چې دي دا مړه شوي دي او اته چې دی زخمي نیولې شوي دي. دې کې مین ډرګ ډیلرز دي او ورسره هغه سنیچرز دي او سټریټ کریمینلز دي چې کوم په دې روژه کې ډېر زیات شي او خاص کر د ماښام ټایم کې او چې کوم خلک بهر روزي هغې نه موبایل سنیچ کوي او نور کیش کې سنیچ کوي. اوورال که تاسو وګورئ د ډرګس خلاف ډېر غټ اپریشنز روان دي په پېښور کې هم او په نور ډسټرکټس کې هم د خیبر پښتونخوا. په دې تېر څه موده کې چې کوم اپریشنز شوي دي په پېښور کې نو په هغې کې 4,600 او 95 کیسز رجسټر شوي دي د ډرګ ډیلرز خلاف او د آیس والا خلاف. دا یو ډېر غټ تعداد دی. په دې کې چې کوم ارست شوي دي نو هغه دي 15,400 او یو کم 50. دا که تاسو وګورئ که دومره کسان ډرګ ډیلرز وي صرف په پېښور کې نو دا هسې هم یو خطرناکه خبره ده د دې ښار دپاره او د دې خلکو دپاره. دې کې څومره خلک ریلیز شو، دې کې څومره خلکو خلاف سزاګانې وشوې دا تعداد خو بیا وروسته ګورو. آیس ریکوري چې دا په دې لږو ورځو کې یا څو هفتو کې دا د 1984 کیلوګرام دا یو ډېر غټ دغه د کوانټټي ده. چرس چې ریکور شوي دي نو دا څه کم 10,000 کیلوګرام دي. 91 کیلوګرام افیون دي او 114 کیلوګرام چې دي نو دا هیروین ریکور شوي دي په دې لږو ورځو کې. تاسو به د دې تعداد نه اندازه کړئ چې څومره ارست شوي دي او څومره خلک چې د دې خلاف کیسز شوي دي. لکه دا یو څومره غټه ایشو را پیښه د دې ښار ته. په دې کې زمونږ د پولیس نه علاوه چې کوم نورې ادارې دي په ایکسایز اینڈ نارکوټکس کنټرول ډپارټمنټ ته ANF ته او چې څومره هم ډپارټمنټس دي د ټولو له خپل سنسیر ایفرټس پکار دي، کمیټډ ایفرټس پکار دي. ادروایز دا ایشو داسې په اسانه نه حل کیږي. پېښور ته یو غټه مسله د خیبر طرف نه ده چې هغه طرف نه د سمګلینګ روټ دی او مطلب د ډرګس چې دي د هغه سایډ نه ډېر راځي. او د آیس چې کوم خطرناک شی دی په هغې کې یو فیکټر دا هم دی چې دا تاسو چونکې سنتھیټک ډرګ دی د مختلف کیمیکلز نه جوړېدی شي نو دا تاسو په هر ځای کې په یو کمره کې په یو 2 کمرو کې هم جوړولی شي. پېښور پولیس بلا ایفرټس کړي دي د دې خلاف او داسې فیکټریز بسټ کړي دي د ښار په منځ کې چې هغه په کورونو کې هغې کار کولو. د ټول عرصه کې د معاشرې یو ډېره غټه ذمهواري ده خاص کر د پیرنټس چې دوی په خپل بچو باندې نظر ساتي، په خپل کشرانو باندې نظر ساتي، په هاسټلز کې چې کوم ټیچرز دي وارډنز دي هغې په خپل کسانو باندې نظر ساتي، یونیورسټیز کې کالجز کې پارټیز چې کوم ډېر زیات روان دي په دې ښار کې په دې مختلف ښارونو کې او چې کوم رپورټس دي په هغې کې دا ډرګز ډېر استعمالیږي. ایکسټیسي پلس چې کوم دي دلته کې لوکل ژبه کې ورته HTC وایي هغه ډېر استعمالیږي. دا ټول چې دي لکه دا د آیس یو شکل دی، یو فارم دی. د معاشرې رول، د ادارو رول، د ادارو چې دی لکه هغې ایفرټس ایکشنز دا ډېر ضروري دي. ادروایز دا به یو ډېره غټه خطره په دې راتلونکي وخت کې جوړه شي. آیس چې دی د انسان د جسم مختلف آرګنز چې دی دا ډیمیج کوي. چې کوم ایکسپرټس خبره کوي هغه وایي چې دا 12,000 یونټس ډوپامین ټریګر کوي چې هغه د باډي چې کوم د ریګولر جنریشن دی او ډوپامین ټریګر کیږي د هغې نه 600% زیات دی. چې کله باډي زور کوي د دې مختلف آرګنز ډیمیج کیږي، مختلف نقصانات کیږي. دا نقصان په هغه وخت کې نه کیږي خو دا تاسو ته پته لګي کال پس 2 کاله پس 15 کاله پس میموري ایشو جوړیږي، نظر ایشو جوړیږي او نور چې کوم دغه دي دننه آرګنز دي هغه ټول پکې افیکټ کیږي. پکار دا چې موږ معاشره او زموږ ادارې د دې خاص کر مخنیوی وکړي او چې کوم کسان دي کې ملوث دي هغې خلاف پراپر ایکشنز پکار دي. هغې دپاره لاز چې دي هغه چینج کول پکار دي، سخت قوانین پکار دي. لکه که تاسو دا لا د چرسو والا د آیس دپاره امپلیمنټ کوئ نو په دې به دا مسله نه حل کېږي. دې لپاره سختترین لاز پکار دي او په دې کې د ټولو ادارو کوارډینیشن او د سوسایټي یو مضبوط رول پکار دی.